السلام علیکم ملګرو، دا هغه روډ دی چې د اپریشن نه بعد زموږ په علاقې کې په سنټرل کوروم کې د نه غټ پروجیکټ به بل نه وي تېر شوی، لکه کوم د څمکني روډ. او نن د څمکني روډ دا حال دی چې په ځای ځای باندې اوبه وړه دی، په ځای ځای باندې سلایډینګ کې پلان شوی دی، په ځای ځای کې ټیک شوی دی، په ځای ځای کې پړنګونې باندې دی. دا اوس تاسو لیدلی شو. یعنې دلته چې څومره هم کار شوی دی چې کوم انجینیرینګ یا کوم څه د روډ د جوړونې کوم اصول دي هغه اصول ساره کې فالو نه دي کړي شوي. دا سوالي نشان دی د هر هغه چا دپاره چې چا دا روډ جوړ کړ. زه سپیشلی کور کمانډر پېښور ته هم دا یو ریکویسټ کوم او اپیل کوم صلاح دې وکړي چې دا دې باندې یو انکوایري ټیم جوړ کړي چېرې د عربو خرچې به وجود د کروڑو خرچې به وجود یو هغه روډ چې هغه باندې په ما نیم کورمه پرته وي او هغه ډرینیج سیسټم هغه ناکام، په هغه کې د پلونو سیسټم مطلب دا څو سوه کیلومیټره به روډ وي، په دغه ټول کیلومیټرو روډو کې یو پال هم نه دی جوړ شوی. یو خو داسې به وي چې دې ته به د پله ضرورت نه و، یو خو که چېرته د پله ضرورت وای چې کوم ټیکادار دی یا کوم ډپارټمنټ دا کولو د پله د خرچې بچت نه ځان وبستنې دپاره، یعنې د پله روپي خپل جیب ته چونې دپاره هلته یې پال نه دی جوړ کړی. اوس تاسو دا سیسټم دا ګورو، دا دومره کپي اوبه دلته خامخا د پله ضرورت و، ډېر اساني سره هم جوړېدلی شو، خو نن نه دی جوړ شوی. د کروڑو او عربو روپي نن په اوبو کې بهیږي. تاسو دا کس عوام ته اساني په ځای باندې تکلیف جوړ شوی دی نور هم. او د دغه روډ زه مستقبل هېڅ مستقبل نشته د دغه روډ. زه په دغې ټولې لارې باندې راغللو، ټول روډ بربدي طرف ته ړنګونې طرف ته روان دي. دا وخت یو د خلکو ځان ته یا پیدل دا لاره جوړوي. دا لاره کروڑو او عربو روډ چې هغه دې حالو ته راشي. را تاسو کس دا د خلکو پیدل لاره دی، په دغه ځای باندې به ګاډي ځي. ایمو خواږو خلکو روډونه چې جوړېږي هغه میاشتې دپاره یا کلونو دپاره نه جوړېږي، هغه صدیانو دپاره جوړېږي. تاسو دا روډ لیدلی شو، دا ټول دا پړنګونې دي. دا ایمو ورونو روډونه چې جوړېږي هغه میاشتو یا کلونو دپاره نه وي، بلکې هغه صدیانو دپاره وي. په دې دلته چې کوم خلک آباد وي هغه دلته د کلونو کلونو د صدیانو خلک آباد. تاسو دا روډ کس ده، دا روډ کنډراټ روډ، دا ټول مس منیجمنټ یا د ډپارټمنټ یا د انجینیرینګ یا د ټیکادار یا د غیر معیاري کار نتیجې. تاسو دا کسو دغه ټول روډ د ړنګونې په لور روان دی. مونږ سپیشلی اف ډبلیو که دا روډ کړی وي یا نسپا کړی وي، او د کور کمانډر پېښور نه یا جی او سی صاحب ने दो स्पेशली मुदा यो अपील को कि आप इसके लिए एक इंक्वायरी टीम बनाएं कि वो टीम आ जाए और यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके साल या 2 साल या जिनके 3 साल मुकम्मल होने के साथ साथ वो सारे के सारे प्रोजेक्ट नाकाम हो रहे हैं या वो ज़ाया हो रहे हैं, या वो जितने भी प्रोजेक्ट है उनसे लोगों को फ़ायदे के बजाय उनको मुश्किलात पेश हो जाते हैं. तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरह काम क्यों हुआ है और किसने किया है, और इसमें गफलत कहाँ हुई है, इसमें कमीशन और करप्शन कहाँ हुई. इस सारी चीज़ों का अगर जायज़ा या इंक्वायरी हो जाए तो ये हमारे लोगों के लिए और बल्कि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए एक मशगल राह साबित होगी. आप देखते हैं ये हमारे रोडों का हाल है.
یہ سارے روڈ چند سال بعد یا ایک سال بعد یہاں آپ کو روڈ کی نام و نشان کہیں آپ کو نظر آئے گی. باقی جتنی بھی کلومیٹر روڈ ہے 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ روڈ ہے، یا میرے خیال میں اس سے بھی اور بہت زیادہ روڈ ہے اس سے بھی. لیکن یہ سارے کی سارے روڈ آپ کو پہ کہیں جگہ پر 1 میٹر یا 2 میٹر روڈ نظر آئے گی. باقی یہ سارے کی سارے پانی میں بہہ جائے گا، سارے کے سارے ایک کھنڈراٹ میں تبدیل ہو جائے گا. تھینک یو. تو سلیدر شدائی جو ہے نا دے دا تمہارا افسوس خبر ہے عربو روپی پتی بند استعمال شوی ونان دا روڈ لنګونې طرف ته روان دي، نه کمونې طرف.